بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې عالم دا خبرې اورئ، د دې نه پس به تاسو سره یو څه خبرې. مولوی صاحب په پارلیمنت کې ناست دی، د 15 لکو علما وارث. ډېر نظام کې یو غریب چې وکړی یو کار وکړو نو دوی به راپاڅېدل، لارې به یې بندې کړي. هلکه لار بندول ته سوچ وکړه دا په شریعت کې شته او که نشته. تا سره اکثریت دی، سودي نظام ختم کا، بے حیايي لارې بندې کا. ته خو ناست په پارلیمنت کې. عزتمندو، تاسو د دې عالم دا خبرې اورېدلې چې دا د قرآن پاک ترجمه کوي او په هغې کې بیا په مولانا صاحب پسې یو څو خبرې کړي دي. یو اعتراض خو دا کړی دی چې دوی روډونه بندوله او آیا روډونه بندول چې کوم دی هغه په اسلام کې شته او که نشته دی. نو که په دې خبره باندې ته مولانا صاحب ته غلط وې نو داسې چې کوم دی د عمران خان په حکومت کې او په نور کې چې کوم دی هم روډونه بند شوي دي، په هغې کې سړکونه بند شوي دي، نو آیا دغه اعتراض ته بیا په هغه باندې ولې نه کوي چې په مولانا صاحب باندې کوي؟ بله خبره دا ده که چېرې دغه روډ او سړک بند شوی په هغې کې به د مریض انسان او یو د مجبور انسان چې کوم دی خیال ساتلی شوی، داسې نه چې څوک مجبور دی، چا ته ضرورت دی او هغې نه یې پرېښودی. بل په دې باندې حکومت ته زور میلاو شي نو حکومت ته چې کوم مطالبه وي څه ناڅه هغې ته چې کوم دی غاړه کېږي. بل نمبر چې کوم دی تا اعتراض کړی دی چې سود کې اضافه کېږي او سود سوا شو او ته چې کوم دی سود بند کا، دا ایکدم نشي بندېدلی چې ایکدم دی په پاکستان کې بند شي. دا د کم وخت نه را روان دی، د کم وخت نه کېږي. ایکدم دا بندول دا آسان کار نه دی. ها موږ د دغې مخالف یو، مخالفت به کوو، بلکې سټیټ بینک له خو چې کوم د اختیار هغه عمران خان ورکړی چې دغه خود مختار دي، دیو ته چې کوم د اختیار شته دی او دغه خلک چې کوم دی په سود کې اضافه کوي نو یو طرف ته خو دا اعتراض ستا په دغه خپل مشر باندې راځي، دغه اعتراض خو چې کوم دی په دغه عمران خان باندې راځي. د مولانا صاحب نه غټې غټې غلطیانې په دې نورو لیډرانو مشرانو کې شته دی، خو ته د دې نورو نوم نه اخلې، د دې نورو مخالفت نه کوې، خو ولې د مولانا صاحب مخالفت کوې؟ د یو چمیار بل چمیار بدي شي، د یو درزي به بل درزي بدي شي، د یو ملنګ بل ملنګ بدي شي. نو دغه رنګې ته ځان ته ملا وې او عالم وې نو ځکه دې دا بل عالم او بل ملا بدي شي چې د خلکو په نظر کې سپک کې او ځان چې کوم دی د خلکو په نظر کې اوچت کې چې خلک بیا تا ته متوجه شي، دا نور عالمان چې کوم دی ته سپک کې. نو دا نور کسان چې دنه ډېر زیات چې کوم دی غلط دي او غلطیانې پکې شته دی د هغې نوم نه اخلي، خو صرف دی په مولانا صاحب پسې راغستې ده، مولانا صاحب پسې ردې بدې وې. نو د قرآن پاک درس ته ناستې د قرآن پاک دا درس وکړه، د دغې درس په وخت کې فساد خورول، شر خورول، خلکو ته چې کوم دی هغه د فساد خبرې کول، د دغې نه هېڅ نه جوړېږي، بلکې دغه درس چې ته وکړې دا ستا لپاره بهتره ده. د فساد او د شر خبرو ته چې کوم دی ضرورت نشته دی. نو الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.